سړی چې مخستن ویده کېږي په اخلاص باندې درې وارې دغه توبه وباسي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. الله د ده صغائر ګناوې معاف کوي. که د دریاب د څپو د ځګ په انداز ویم، که د ونو د پاڼو په انداز ویم، که دغه د ریګ غونډۍ چې جوړي دا هواګانې چې چلیږي دا بعضې ځای کې ریګونه راتاوي، که دومره ګناه ویم، که د دنیا د شپو په انداز ویم. خو دا ټول مخکې موږ تصویر د اهل سنت والجماعت رایه دا د صغائر په نیکو اعمالو باندې معاف کېږي، کبایر په توبه باندې. اوس نو چې توبه یې وایسته، په دغه توبه باندې خدای پاک د دغه انسان ګناه معاف کوي. د دغې وجې نه چې څومره څوک استغفار په دنیا کې ډېر ویایي، عملنامه کې به په قیامت کې ګناوې نه وي، حساب یې ډېر اسانه وي. نو په موجوده وخت کې د آخري وختو کې خصوصا خلیفه مبارک په دا ویلي چې نن سبا خوراکونه، نظرونه، مجلسونه اکثره ګډوډ دي، د وظیفو کې ځکه ذوق نشته. نو په شواروز کې یو وارې په اخلاص 100 وارې استغفار ویل د هر مرید دپاره به ده ویله چې ضرور دي. په نیت توبې 100 وارې استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم چې ووایي، خدای پاک یې هغه ګناه معاف کوي. نو په وظیفو کې چې کوم قدرات د ګناهو د وجې نه راغلي هغه خدای پاک ختموي، نو بیا په ذکر کې ذوق پیدا کېږي، اثر پیدا کېږي. استغفر الله العظیم نبی علیه السلام هم په آخر عمر کې چې الله حکم د استغفار وکړو په ورځ کې به 100 وارې استغفار ویلی. نو دا استغفار که دغه جامع لفظ باندې وي چې 3 وارې وییم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، الله تعالی ټولې ګناه ورته معاف کوي.